کوم ځای ته ورسېدو؟ دې ځای ته موږ ورسېدو کوم ځای ته؟ نو ما دلته کې دا دویم جواب شو. یو ګوره دلته ګوره په دې ځان پوه کې ښه داسې به زده کوې، داسې خلک په نمونو وایي، پیکو پې نه پوهېږي، ګول خوري. نو یو ځل موږ بعدو قایم مقام کو. د چا؟ د اما نشته او قایم مقام د اما شته. او یو شی چې قایم شو مقام د حکم دغه علي، دا فا په جواب د بعدو کې رااله. او ما دا جواب د چا دی؟ دا د چا جواب دی؟ او دا په حاشیه نمبر 3 کې، حاشیه نمبر 3 کې لكن الشيخ الرزي صرح بأن تقدير اما مشروط بكون ما بعد الفاء امرا ونهيا وما قبل منصوب له کنو. اسی تقدیر نشي کېده. پوهیږي په تقدیر ته اما څنګه مقدر وي او قانون نشته. بیا وروسته والاولى ان يقال، والاولى د ګرځه کې خبره به د کتاب نه کې وهمونه بنه جوړه. نو پوښې په ان اتيان الفاء لاجراء الظرف مجرى الشرط. دا په حاشیه نمبر 3 کې مخ ته ګورئ بیا به مخه کنه لاجراء الظرف. ظرف کوم یو ده؟ بعدو مجرى الشرط په زید چا شرط باندې. کما ذکره الشيخ الرزي في قوله تعالى. او په دغه ځای کې ذکر کړی دی. دا جواب ایده شیخ رزي ویل په کوم ځای کې ویل؟ و اذ لم يهتدوا. نو د دې نه معلومیږي چې دا فل او اولى ان يقال دا چا ویل؟ دا رزي نه، دا رزي عبارت نه نه رزي خو لكن الشيخ الرزي صرح بان تقديره دا تیر شو. والاولى دا عبارت ته چا دی قول؟ دا د علامه سیالکوټي دی. او بیا دا خبره د تایید لپاره بیا وایي کما ذکره الشیخ. او دا چا ویلی؟ نو زمونږ د دې وجه طالبانو ته په شرطاجي پار کتابونو کې وایو چې شیخ رضی اعتراض هم کړل او به جواب هم کړ. جواب هم شو دغه نه و اذ لم يهتدوا به فسيقولون. دا از د شابه ز قائم مقام شو. دا فاول فسيقولون په جواب کړاله. د شابه جواب کړاله وای کنه یار د دې ظرف دا ظرف نه ده. قائم مقام د شاده جاری مجرى الشرط. شرط څوک دی؟ ان او په بعدور چا په ځابلان شو اما. امام حرف ته، انم حرف ته، بعدوم ظرف ته، اسمی ظرف ته، او څه ده؟ اسم ظرف ته. خبره مې شو ٹھیک شو. دا تاسو ګوره که تاسو کې استعداد چې ډیری کنه تاسو بیا لاړ شئ تفاسیر وته دا ځای به ورټو چې ماذا يقول الامام الرازي في هذا المقام. یا لوسی بغدادي دلته سوی یا دا نه بعض نور په سونه تفسیرونه دي ته به ګورې. او موږ به تفسیرونه د دنیا چې څه د دنیا تفسیرونه دي او موږ دلته پیدا کوو او راوړو ان شاء الله. بیا به یو شي پسې ګرځو لټو به حتی نجدا حتی نصل الى اخر الشيء. دې ته ورسو ان شاء الله د خدای په حکم. پوه شئ. نو موږ حجت الله فی الارض نه یو، موږ حجت الله په دې منبر کې نه یو جی. و ان شاء الله شی به زه تر رسو خیر ښه غم کو خدا خبر الله لري. وقولوا اساس قواعد عقائد الاسلام. دلته وس یو ډیر زبردست تحقیق دی کې راکه قلم پوښه په طالب جانا پورا او دارنګه فإن مبنى فإن مبنى ويا فإن مبنى فإن مبنى علم الشرائع والأحكام ورپسې وقواعد وأساس او دقه شان دي وأساس قواعد اساس عقائد الاسلام. شرقایت خو سی اسلام کنه پوښه دا اهمیت د علم عقاید بیانې. شرق العقائد دلته اهمیت د علم عقاید بیانې چې ګوره علم الشرائع والاحکام خو فقه ده کنه اوري دا غي مبنا څوک دی؟ دا علم کلام دی. څوک دی؟ مبنا د علم الشرائع او اساس د عقائد الاسلام چې دا علم کلام دی. دې چې کوم بنیاد دی دا غي بنیاد ده. قواعد جمع د قاعدتون ده. قاعدتون څه ته وایي؟ بنیاد ته وایي. او اساس څه ته وایي؟ نو دلته خو چې نفس بنیاد ده دی بلکې د بنیادونو بنیاد د عقائد الاسلام هغه څوک دی؟ و علم کلام ده. کوم علم کلام؟ المنجي عن غياهب شبهات وظلمات الاوهام.
هغه علم دی چې هغه داسې دی پوهېږې پې دې پورې د دې فن صفت کړی دی موږ شرقیت چاته وایو ډېرې خبرې کوو دلته جي په دې کې موږ لس ورځې په یو کلمه کې تېرو پوه شئ شرقیت داسې کتاب خو نه دی لس ورځې په یو سبق کې تېرو او شرقیت چې موږ وایو شرقیت موږ ویلی زه نه شم ځکه زه هغه د تحقیقاتو سره وایم او طالب زده کولی نه شي هسې ماته ناسي نو ما خرابوي بیا یار نو زه بیا یم نه یم درته ته ظرف نه یې نو ها نه دې باندې خلکو کار کړلی بچا شرقیت چې کوم دی دومره کار شوی دی پوه شئ پې چې راشه ته په دې کې زما سره څومره شرحې دي ګوتې پکې نه وایي ګورئ کم از کم زما سره دلته کې 40 شرحې به وي پوه شئ که نه شئ پې ځان پوه کړه من بین صغیري و کبیري د علامه کفوي د علامه ولی الدین د علامه توربشتي پوه شئ افندي او د دې چې کوم دی نو د چا د عصام او دارنګې چې کوم دی نو د دې ډېر دغه دي بس ناشنا خلکو کار کوي هر یو به چې ګورې که نه د بلې نه به دې نه مړی پوه شئ پې ته به چې یاره په دې کې څه دی په دې بل کې نشي نو ګوره دا هم د شرقیت باندې شی دی دا هم شی دی که نه نو دا به څنګه وایي ګوره دا خو آسان شو که نه علم شرعي او احکام چې کوم دی بنیاد علم کلام دی څه دی لکه ته لکه چاته وایې شریعت کې حکم راغلی که نه شریعت کې حکم راغلی نو د هغې بنیاد څوک دی علم کلام دی که نه د ول عقیده په الله باندې ثابته کړه نو وروسته به ته وایې چې دا شرع دغه ده دا شرع دغه ده ومنه هغې شرع زه ولې ومنم نو هغه به وایي چې زه هغه شارع نه منم څوک نه منم څه کوې الله نه منم نو ته بیا څه کوې او الله در د باندې څوک منوي علم عقاید علم کلام نو دا بنیاد نه شو ځکه چې دا ممکنات دي د دې وجې نه د ټول نه اولنی سبق د عقایدو څه دی شرقیت کې اولنی سبق څه دی حقایق الاشیاء شیزونه شته ته ما ته شیزونه شته دا د عقیدې خبره ده علم پې هم شته شیزونه دې ومنل شته ځکه ډېر خلک د شیزونو د وجود نه منکر دي شیزونه نشته څه نشته بس نو څه ور غواړي هغه محدث هم نه غواړي نو اول در باندې شیزونه ثابتوي بیا علم پې هم شته چې شته اوس دا بیا دویم خبره دا محدثات دي دا څه دي او هر محدث الله بدې څه شه محدث نه نو محدث څوک پیدا کوونکی څوک دی نو محدثاتو نه محدث ته رسېږي ځکه حقایق الاشیاء ثابتتون وایي پوه نه شوه خبره مې ځان پوهه که نو دا خبره خو ټیک ده اساس د قواعد د عقاید الاسلام عقاید الاسلام چې دي که نه اسلام عقیدې چې دي د هغې د بنیاد اصل کې اوس په دې کې چې دا په دې مې پوه کړه دا په دوه طریقې جوړوي طریقه اول الطریق الاول بیا الطریق الکم یو الطریق الثاني اوله طریقه دې جوړوي په دې مې پوه کړه ځکه اساس هم بنیاد شو قواعد مقاعد هم بنیاد شو عقیده د اسلام څوک شو عقیده د اسلام شو که نه عقیده اسلام لکه ما د ګورجیې رؤیت الله په ورځ د آخرت باندې څه ده دا حق ده رؤیت د باری تعالی چې کوم دی څه دی حق دی ولې حق دی وجوه یومئذ ناظرة ضاد ده که نه هغه به تر و تازه الى ربها او خپل رب ته ناظرة دا ده که نه رؤیت د باری تعالی د خدای پاک نه وي یو ورځ ده چې ځینو مخونو به تازه مسلمانان به ایماندار به ایمان به ځان سره وړی مخونه به تر و تازه او د کافرو یا د فاسقانو مخونه به تر و تازه نه هغه د فاسقانو خلک انکار کوي طالبان انکار کوي یا به تاسو وایي چې دغه نه ده خانو دا سره غلې په کوم ځای کې راغلی ده رؤیت الله حق کوم ځای کې راغی لکه دا رؤیت الباری تعالی حق ته په قیامت پر ورځ الله ومنګینو ښه څنګه نه دلیل سره نو دا عقیده د اسلام شو کنه دغه عقیده اسلام نو قواعد څوک شو بنیاد څوک شو دا الى ربها ناظره شو الى ربها ناظره څه شه قرآن دی کتاب الله دی څه دی او بیا بل حدیث کې راځي رؤیت د باری تعالی حق دی ولی یا رسول الله تاسو باندې یا رسول الله مونږ چې الله نو دوبل سره بسې ټیل نه
لکه دلته اوس فضل الرحمن چې راشي نو تاسو په ټول نیوانساري کوم دی روان یې پوه شئ زه هم منډه چې زه وینم اله جنګ به یې پې زه به تا ټیلوم ته ما ټیل وایي نو دا خو خبره د فضل الرحمن خو نه ده که نه چې چې کوم دی الله سه فضل الرحمن خو نه دی نو څنګه به څومره ګڼه به بیا ورېږه ته او د طالبان داسې کېږي که نه چې کله فضل الرحمن نه شي که نه خولې نه بز پشم رواني هلکه ودرېږه ګڼه ده بل شی چقې مینه مې تا له څه درکوي تا له څه درکوي ما دغه کم خلک تاسو پیغمبر خو نه ایمان دې پرې راوړلی پوه شي خدای دې ښکار کړه سبا که په جمهوریت په دې ټکي مې د قیامت په ورځ ګیر شي ته به سره هم ګیرې سپیچ بیا ته به سره هم ګیرې پته نه لګي که نه یار که جمهوریت بدي نو ډېر خلک یې نه مني چې سر دې ولټو جو د دې موجد څوک دی انګریز او سر یې دا جوړ کړلی د اسلام د ختمولو دپاره د طالبان د افغانستان کې جمهوریت جوړ کړي تاسو هم پارټي جوړ کړئ نه ټوپک بس ابوبکر صدیق سره ټوپک و د عمر سره ټوپک و چا سره ټوپک و موږ پوه شو دا پوه شو بس سوچ مې خپل کور ته رسولی نه د امریکا په تا ته به زه بیا به زه خیر دی ګورم یو ځل ده سره زه پوه شم پوه شوې که نه شوې هغه یو ځل هغه ریموټ کنټرول باندې دغه کوزه کړه په غره کې په افغانستان کې که نه څه شی هغه دغه ریموټ والا جهاز کوز نلته په هغې کې طالبانو خیال دا چې طالبان به دې ته وخېږي که نه یو طالب بل ته وویل اول به یې وتړو ګورئ نو ولې رسۍ راوړه کوم ځای پورې وتړله په ونه پورې بیا پکې کېناسته هغه زور کوي پاسې وپاسېدی ته د افغاني سره جنګېږې یو ځل یو بوډا و پوه شوې هلته جز ګوش شوی و هغه خراب شوی پروت یو بوډا پسې تبر راغستی کوم ځای کې ځي په غره کې نښته یې ووته تبر پې ټول پس کوی ورېږه ستا سره خو زه دلته پوه شم ته د افغاني بوډا سره جنګېږې ته د افغاني سره جنګېږې کښېنه نشي جنګېدی نشي جنګېدی دا جنګ ته نه پوهېږي په خبره پوه شوې نو څه به راته ووایې دا ځای وایه که نه الى ربها دا کوم یو دی کتاب دی او د دې قواعد نه مراد دا کتاب شو دا عقیده ولې معتبره شوه ولې معتبره شوه کتاب نه ثابته او د حدیث نه نو مراد د قواعد نه څوک شو کتاب الله او څوک خو د کتاب الله او د سنت رسول الله اساس بیا څوک دی علم کلام دی ولې ځکه دلته به ته وایې چې دا کتاب الله دی ابه راپاسې زه کتاب الله نه منم څه نه منم زه داسې هغه منم نه چې دغه احکام به موږ واجب دي الله نه منم الله منول بیا د چا دی ثابت دي علم کلام اوس به نه وایي چې حقایق الشیء ټول نه اولنی درس کم یو دی نو د دې عقاید اسلام کله معتبر شو کتاب الله او کتاب الله او سنت رسول الله دا په څه ثابت دی چې دا د داسې نو چې داسې ذات ته ومنو تا ته عقیدې تا ته شرقای ډول دا ثابت کړو چې عقاید د اشیاء استدلال موجود پکار دی چې موجود دی ومنو دغه موجود به سره غلې هغه دا کتاب را لګل چې کتاب به ومنو نو د کتاب منل په چا موقف شو په علم کلام باندې نو د اساس د چا شو د اساس شو دا یو دا الطريق الاول شو دا کوم شو الطريق الثاني دا دی چې عقاید اسلام نه عقیده اسلام را شو اوري څومره شو او د قواعد مراد دلایل تفصیلی شو څه شو دا دویم جواب دی څه شو دلیل عقیده اسلام شو لکه مثال عقیده یو عقیده شته قرایت الله او دغه شو قواعد څوک شو کتاب سنت دلیل تفصیلی دی مراده کتاب سنت اوس مالا څوک واخله دلیل تفصیلی شو تفصیلی د هغه دلیل چې د دې متعلق دی لکه دغه دلیل تفصیلی الی ربها ناظره څو الى ربها ناظره ټیک شو دا رؤیت د باری تعالی حق دی دا شو دا دلیل تفصیلی دا دې دلیل چې د دې متعین دی د دې نه ثابتېږي سبا چې الله تعالی د خپل رب ته به ګوري خد دلیل وسه او
او بیا د دلیل تفصیلی دا بچا موقوفه ده واپس علم کلام. علم کلام کې د دلیل باسو نشته ويجيب من علم کلام حصہ منطق ده څوک ده او منطق دلیل خي خدا په هغه صورت کې دا خبره ده په هغه صورت کې خبره ده په کوم صورت کې چې منطق هم څه شي ها راکنه یار یعنی دا منطق دا چا شي د علم کلام څه شي اله بنا دلته وسوي دی سبا چې مسائل د نظر د حصر د چانه علم کلام او بشکه به شوبه د دې وجنه ځکه چې د علم کلام نه منطق جز دی ګوره څه جز دی د دې وجنه اورې چې د عقیده کتابونه دي کنه پوښې په عقیده چې کوم د کتابونو د عقاید دي لکه اوس مثال تاسو ته پته شته د ټول نه تفصیلی کتاب د عقیده هغه دغه د شرح مواقف ته څوک دی مواقف او مواقف کې ټول څه دی عقیده ده او دا هغه کې یو هیڅ منطق سب منطق پکې خي ولې خي جز دی کنه منطق د چا د عقیده جز دی ځکه ته عقیده به تعالی ثابته په دلیل ځکه علم کلام ټول بحثونه مناظرې دي ته چا سره دي به انتها چې کوم دین د علم کلام ویو وجه تسمیه سره په دې کې کلام ډېر دی سره علم کلام د کلام ولې بعض مباحث ډېر دي او بعض مباحث چې کینو په څه کې په دلیل پکې په دې وجه منطق د چا نه جز دی قطعا علم کلام په دې وجه نه د بعض کتابونو د علم کلام چې شي دي دا ول پکې کومه حصہ ده دې شیخ تعذیب ته ګوره کنه کومه ته ګوره د دې نوم څه ده مل کلام د کلام نه مخکې منطق نه ده وشه په نو بهرحال خود دغه ځینې د واو نه معلومیږي چې دا غیر دي بهرحال خود مونږ چې دا غیر سره په کتاب کې یو کتاب کې دوه بیانول دا ولې دي چې دا کلام به تعالی زده کوي منطق زده کوي انشاء منطق نه زده کنه کلام کتابونه کوته نه وي بالکل دین قلاري من کلام کتابونه علي منطق خوشه په اسی ته مسلمانونه د کتابونو زده سکو کلام کتابونه علي لا ساخله لا تدري من رشد او د چا او د امام غزالی کتابونو مخلي امام رازي کینا ته ګوره خري ته ګوره بسراج پیته ګوره ایو ما ته تحافظ څنګه والم کوانه لم تحافظ نو مې چې په خوب کې دا هغه کې ته یو کرخه پایګ نه شوی یو کرخه پای کې تن شوی دی سره للی دلته تحافظ هم شته تحافظ وګورئ کنده شروړ وای دې کې څه دي دې نو شیخ کشمیری چې کوم دینو دا تحافظ وګورئ چې دا هم چاله نور زی وای په ملایمه وی په جزم ملایمه دا دی وبندې ملایمه چې دی وبندې ملایمه خو ورکه دا څه ته وي دا سوچو دا طریقو ثاني طریقو ثاني پوښتنه څنګه عقاید اسلام شو عقیده اسلام دا په شان موقوف دي بنیاد څوک دی دلیل تفصیلی او بنیاد سره خو په دې شرط دا په هغه صورت کې ده چې منطق جو شي د چانه لکه دلیل تفصیلی قیاس اقترانی قیاس دا کوم ځای کې ده تاسو کته کتاب ته وګورئ القواعد جمع قاعدتين وهي الاساس نو دا مساسو وسلګه اساس دا مطلب شو کنه اساس وسګور یو جو اساس د عقاید اسلامیو دا غول نه طریقه شو کتاب او سنت د دې عقاید اسلامو اساسو شو قواعد بیا پسې لاشه ځکه او دا ویل اساس دی عقیده د اسلام کله معتبر ده كتاب الله أخبره أن العقائد يجب أن يستفاد من الشرع يعني كتاب السنة ما غستش ليعتد بها شيء معتبر شيء كنا ولتجد عقيدة فلسفة كمشتا ها زين خبر بك غلطي دي كنا دي وهما أو داد وانا بيا صوب دا قواعد مصداق كتاب سنة داد وانا بچا موقوف دي على المسائل الكلامية أساسنا لنمر المسائل الكلامية وما تسترغي خوخا بياوي ففي هذه القرينة الترقن دلته ما تستبر دو جملين دي كلي مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد الإسلام دا يو قرينة دا بل قرينة دا سرا
ځکه د دې جبري څه مبنا د علم الشرایع او احکامو علم کلام دی نو په دې کې په دې مبنا کې وسره د علم الشرایع په دې مبنا کې مبنا مناسوخ شو علم کلام شو خو په دې شرایع په دې مبنا کې د علم کلام سره کتاب او سنت شریک دي کنه شریک دا اولنې د صفت ته چې په دې کې د سره شریک شته او چې دا دی چې د دین مراد عقیده د اسلام شو د دین مراد کتاب او سنت شو اوس په اساس کې سره څوک شریک شته نو په دې کې ترقی نشو په مدح د علم کې وفي هذه القرينه ترق في المدح لشمول الاولى الكتاب والسنه اما بناته کې کتاب او سنت شریک یو کې تاسو پوهیږئ نه چې وایم ته کنه پوهیږئ نه سره دا خو لکه دماغ غواړي نه سره هر طالب کار خو نه دی کنه هر طالب وتناسته بخلاف الثاني ويمكن ان يقال دا دویم حل له کوم یو دی اساس العقائد ادله التفصيليه دا اساس دی دا عقائد او اساس څوک شو ادله تفصیلی شو ها وهي يتوقف او دا ادله الدليل التفصيلي بس موقوفه ده على هذا العلم په دې علم باندې دا اساس شو دا اساس د دې مراد د علم شو د دې په دې علم کې خود دلایل نه بیانېږي چې دلیل څه ته وایي وایي چې بنا نه چې مباحث د نظر مباحث د چا یعنی د المعرفه او د چا د نظر او دلایل دا جز دی رچانه منه د چانه د علم کلامنا او دې او ښه یعنی په دې کې اختلاف ته څوک وایي چې دا منطق جز د علم کلام څوک نه ده وینا دغه څوک چې جز دی ما هو العلامه والمختار دغه مختار مسلک دی نو هغه پنجابیان او وفاقیان ته وایا هغه پنجابیان او وفاقیان ته وایا چې منطق د چا نه جز دی کلام نو چې کله ته فواد د جز مستلزم فواد ته کلام لره د کل لره نو چې کله تاسو د منطق نه محروم یې پنجابیان تاسو د چشره محروم یې کلام نه تاسو خدای وفاق تاسو براسه کې راغله ده موږ هم تبا ګروزانه وکړ کو قیامت پر به سر منګور ورګتن الله ته موږ وایو چې دې خلکو موږ سره ډیر ظلم کړ بس